که موږ د یو کور اندازه ولګو نو په کور کې مور او پلار هم د خپل ځوان نسل په انتظار چې زما ځوان بچی به راورسي بچی به راورسي او دی به څه محنت وکړي او د معاشي مشکلاتو نه او د تنګیانو نه د دې نه به موږ وځو. نو زه ګورم ماشاءالله زموږ سره په دې مجلس کې ډېر نوجوانان موجود دي. الله جل شانه دې د هغوی دا ځواني د خپل دین لپاره قربان کړي او د ټولو راتلونکو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم، بالخصوص د خپل مشر د جمعیت العلماء اسلام د صوبه سرحد سابقه صدر حضرت مولانا عبدالاحد صاحب چې هغوی خپل قیمتي وخت موږ راکړو دلته راغلو. الله جل شانه دې هغوی له دې لوی اجر ورکړي. دغه شانې ډېر ملګري زموږ سره په دې مجلس کې موجود دي. دا سیاسي جلسه نه ده، سیاسي پروګرام دی، یو تربیتي نشست دی او نوجوان له تربیت ورکول غواړي چې نوجوان خپل مستقبل وپېژني، نوجوان خپل کار وپېژني چې زه په دې معاشرې کې اوسېږم، زما کار څه دی، زه به ښوونه څه دغه وکړم، تربیت ښیم، هغوی له به څه طریقې کار ښیم. دا په دې حوالې سره مقرر شوی دی. نو انشاءالله په دې حوالې سره موضوع او بیان هغه به زموږ مشر حضرت مولانا عبدالاحد صاحب کوي. مشران سوچونه ورکوي او کشران د مشرانو هغه تعلیمات، هغه خیالات، هغه افکار او نظریات راواخلي او بیا عملي میدان ته کوز شي او خپل هغه قومونه چې هغه زوال ته تلي هغه قومونه بیا دې راوچتوي. که موږ د یو کور اندازه ولګو نو په کور کې مور او پلار هم د خپل ځوان نسل په انتظار چې زما ځوان بچی به راورسي بچی به راورسي او دی به څه محنت وکړي او د معاشي مشکلاتو نه او د تنګیانو نه د دې نه به موږ وځو. او هغه نوجوانان چې یو سړی د یو خاندان د یو کورنۍ تنها هغه د خپل خاندان د راوچتولو کوشش وکړي چې خپل خاندان د هغو په دعاګانو او د هغو په ښوونه او د هغو په مشوره او د الله جل جلاله په مهربانۍ سره د عملي میدان ته کوز شي او د ځان محنت ته مزدورۍ ته ونیسي. نو په یو څو کاله کې خپل هغه خاندان د غربت نه هغه د پریشانیانو نه دا راوباسي. زموږ په دې معاشره کې په هر کلي کې موږ دا مثالونه یو، په هر کلي کې داسې خلک شته، داسې کورنۍ شته چې ډېر په تنګۍ کې زندګي تېروي، خو چې کله د هغو ځوانان راورسي او هغه ځوانان هغه لوبرۍ طرف ته لاړ نه شي بلکې خپل مشران وپېژني، خپل خاندان وپېژني، د خپل خاندان مشکلات وپېژني او خپل کار وپېژني، نو په ډېر لږ وخت کې یو خاندان راوچت کړي. تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې نوجوان نسل په دنیا کې څه نشي کولی. نوجوان نسل په دنیا کې هر څه کولی شي، خو چې کله دی یو کار ته خپل مقصد ووایي او دی د هغې مقصد سره مخلص وي او شپه ورځ د دغه مقصد دپاره دی لګیا وي. نو که دغه شان د یو قوم ټول نوجوانان راغونډ شي او دا نوجوانان د خپل صلاحیتونه د دې قوم په مسایلو، د دې قوم په مشکلاتو او په دې باندې دی د خپل صلاحیتونه صرف کړي او د خپل مشران ورته کومې طریقې ښیي په هغه طریقو روان شي، نو دا نوجوانان به د خپل قومونه ترقۍ ته ونه رسوي. چې یو نوجوان یو لویه کډه ترقۍ ته رسولی شي، نو بیا ډېر نوجوانان به یو قوم څنګه ترقۍ ته نشي رسولی. د دې وجې نه څوک چې د چا بربادول غواړي د یو خاندان چې دا خاندان دی همیشه زموږ غلامان دا دې برباد شي او دا دې ترقي ونه کړي، نو دی د دې نه دا نوجوان نسل برباد کړي، بس دا به تر قیامته پورې دغه بربادي. نو تاسو وګورئ د کومو خاندانونو هلکان چې هغه نشو طرف ته لاړ شي، تماشو طرف ته لاړ شي، لوپریانو طرف ته لاړ شي، نو هغه خاندان نور خراب شي. که دا خاندان سره څه لږه ډېره پیسه او عزت وي، هغه پیسه او عزت او اتفاق هر څه ترې نور لاړ شي، خراب شي.
د دې دا یو اصول دي د دنیا او دا اصول یوازې د مسلمانانو لپاره نه دي دا د دنیا د هر انسان اصول دي او د هر قوم اصول دي چې نوجوانان هغه خپل کار کوي او ترقي کوي په دې باندې د قوم ترقي کوي خاندان ترقي کوي چې نوجوانان برباد شي خاندان برباديږي قوم برباديږي مسلمانانو لپاره یو عظیم سرمایه مسلمانانو نوجوان نسل دی د مسلمانانو نوجوان نسل د دې کا صحیح تربیت وشو په اسلامي اصول باندې نو دی به مسلمانان ټول ترقی ته ورسي دی به کفر په شکست باندې هغه د شکست اولول کی کفار هغه د دې مسلمانانو نه یریږي او کفر به ترقی نه کوي اسلام به ترقی کوي دا کفار ته معلومه ده دا مونږ ته معلومه ده دا هر څه ته معلومه ده اته چې نو کفار دا کوشش کوي چې د مسلمانانو نوجوان برباد کړي او بیا د کفار چې څومره کې جنټان چې هغه بي دینه خلک دي دا وو غرض صرف د دنیا پیسې ده د دنیا عيش عشرت او دولت ده دا خلک د کفار لپاره استعمالي کوي د مسلمانانو د نوجوان نسل بربادي د دې ذهن خرابي د اسلام خلاف د علماو خلاف د دین خلاف د دینی ادارو خلاف د دین د علامتونو او نخي خلاف د دې خلاف د دې په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي او د دین متنفر کوي چې چرته د نوجوانان د مسلمانانو او د اسلام د ترقۍ لپاره استعمال نشي چې دا مسلمانان همیشه زمون غلامانی او همیشه زمون په طرز او طریقې زمون په تهذیب زمون په تعلیم او زمون په طریقو باندې رواني او په خپل اسلامي طریقو باندې روان نشي کفار خو دنیا پرست دي او خواهش پرست یا عيش پرست خلق دي مسلمان خو به عيش پرست نه دی خو به خواهش پرست نه دی خو به خدا پرست دي دی خو به خدای سره تعلق جوړي دی به د ټول مخلوق تعلق د خدای سره جوړي او دی به یو بل احترام کوي او دی به ظلم په دنیا کې نه کوي او د کفارو غرض په صرف خپل عيش عشرت او خپل ګېډه مړول دي نو د خپل ګېډې مړول او د خپل عيش عشرت لپاره هغه د خدای نه خلق کړي مخلوق د مخلوق نه کټي پلار د زوی نه کټي زوی د پلار نه کټي مور د بچو نه کټي بچی د مور نه کټي یو آزاد او د عيش او د عشرت او یو بے حیا ماحول هغه د نوې نسل تور دی انسان سره خو یو قوت شهوانی دی نو انسان ته نفس او شیطان او دا ورته کله کله شروع کړي نو د خلکو دا خبره اومني او د روان شي په غلط لار باندې د دې وجنه د امت مسلمه چې زوال طرف ته تللی د امت مسلمه زوال ته پتلو کې ډېر سببونه دي خو یو سبب د امت مسلمه ځوان طبقه بربادېدلي چې د امت ځوان طبقه هغه خواهش پرست شو شهوت پرست شو هغه عيش پرست شو هغه نشیان شو هغه د مور پلار بغاوت ته ودرېدو د مشر کشر د هغو تمیز په هغو کې ختم شو دې طرف ته روان شو نو چې کله یو سړی مشر ته مشر نه وایي نو دی د مشر په لاره دا خبرې ته خبره نه وایي خو دی برباد شو د خپل مشر نه کټ شو